الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد كان بتحقيق سرشتد في يوسف فواقع يوسف عليه الصلاة والسلام کی و اخوته او درون ده کی آیات نخید قدرت دا الله او د پیغام د نبوت ستالی سائلین د پار د سوال کوونکو. اذ قالوا هر کله چې اویل هغوی لا یوسف خامخا یوسف علیہ السلام و اخوه اورور د هغه احب زیاد خوخ د الى ابینا پلار زمونږ منا زمونږنا ونحن عصبتنا وحال لا چې مونږ یو جماعت او یو ډله یو طاقت والا. ان ابانا بشک پلار زمونږه لفی ضلال مبین خامخا په غلطی ښکاره کې دی. اقتلوا قتل کی یوسف علیہ السلام لرا او اطرحوه یا اغرزوی د لرا ارضن په یو ناشنا ځمکه کې یخلو لکم خالی بشي تاسو ته خالص به پاتې شي تاسو ته وجه ابیکم مخ د پلار ستاسو یعنی توجه د پلار ستاسو وتکونوا او شی تاسو من بعده رستر دینا قوما صالحین خلق نیکان قوم نیکان. قال قائل وینکی منهم ددبینا لا تقتلوا مقتل ويوم وجن یوسف علیہ السلام لرا والقوه او اغرزوی دلرا فی غیابت الجب په یو شاړ کوی کې په یو گمنام او رک کوی کې یلتقطه چې پورته بکی دلرا د ځان سره ببوزي دلرا بعض السیارته اغه بعض د لارې تلونکي مسافر قافلې والا. ان کنتم کچرتی تاسو فاعلین کون کی زما په مشوره باندې عمل کون کی یا ان کنتم کچرتی تاسو فاعلین دا کار کون کی چې خامخا یوسف علیہ السلام د خپل پلار نه جدا کوي. قالو یا غوی یا ابانا ای زمونږ پلارا ما لکا سری تالرا خبر د تالرا لا تأمننا چې ته اعتبار او یقین نکې په مونږ باندې علی یوسف په باره د یوسف علیہ السلام کی و انا بشک مونږه له د پاره لناصحون خامخا خیر خواهی کوونکیو خامخا خیر غوښتونکیو. ارسله الیګه دلرا معنا زمونږ سره غدن سبا یرتع چې ښه خوراکو کی ويلعب او خلوه بيوكي وإنا وبيشك منغا له ددر پارا دد لحافظون خامخا حفاظت كون كيو. قال اويل يعقوب عليه السلام اني لا يحزنني خامخا غمجن كي مالرا غمجن كي غمزوان تذهبوا به جتاسو دي بوزي واخاف او زيريغم ان يأكله الذئب چې وبخري دلر شرمخ وانتم او يبتاسوا عنه ددنا غافلون نا خبر او غافلا. قالوا ويلا ان اكله الذئب كجرد اخړو دلرا شرمخ ونحن عصبه او يمنغا یو طاقتور جماعت او ټولګه انا بشک منغا اذن بدغ وخت کې لخاسرون خامخادت وانيان نبيو. فلما فسحر کلا ذهبوا جبوت دوی به هغلرا یعنی یوسف علیہ السلام لرا واجمعوا او اتفاق قدوی ای یجعلوا چې اغرزی دلرا فی غیابت الجب په یو شاړ کوهی کې واوحینا وحی وکړه مونږه یعنی پزړه کې اغرزول مونږه الیه هغه لا تنبئنهم چې خامخاته خبر کې دوی لرا بامرهم هذا د دوی په دې کار باندې وهم لا يشعرون او دی بتان بیجنی دی من پوهیږي دا یوسف علیہ السلام د دې زینا د یوسف علیہ السلام د واقعیت ویمه حصہ چې هغه شروع کیږي. اوله د غواجی یوسف علیہ السلام خوب ولید چې یو لستوري او نرس په مې ماته په سیده باندې پریوتی دي
یعقوب علیه السلام د هغې په خوب باندې پوه شو. یوسف علیه السلام خپل ورونو ته د خوب د بیانولو نه د هغې نه منع کړو چې دې ځینه ستا سره څه حسد وکړي او څه تکلیف او نقصان درته ونه رسي. دې ځای نه دویمه حصه شروع کېږي او بیا د اولني آیت کریمه کې الله رب العزت خبرداری ورکړي چې ګوره د یوسف علیه السلام واقعا محض یو قصه د هغه نه ده، بلکې په دې کې د سوال کوونکو او د تحقیق کوونکو دپاره ډېر لوی عبرتونه او نصیحتونه چې د هغه پراته دي. یا خو مطلب یو تفسیر علما دا هم کوي چې د سوال کوونکو مطلب دا چې ګوره د پیغمبر علیه السلام نه تپوس د مدینې منورې هغې یهودو کړی چې کله د پیغمبر علیه السلام د نبوت خبر خور شو مدینې منورې ته ورسېدو نو د مدینې یهودو د پیغمبر علیه السلام د ازمیخه او د امتحان دپاره یو کس به هغوی پسې ولېږو او د هغوی نه دغه د پیغمبر علیه السلام نه دغه تپوس وکړو چې ته که په رښتا د الله پیغمبر نو دا وښیه چې هغه کم پیغمبر دی چې د هغه زوی د شام نه مصر د بوتلو او پلار د هغه په جړا کې د هغه په غم کې په جړا باندې وړون شو. نو الله او ګوره دا تپوس د دې وجې نه کړی چې دا واقعه د یوسف علیه السلام یو خو مشهوره نه وه، عام خلکو ته دا معلومه نه وه، او بله دا چې په دغه وخت کې په مکه مکرمه کې څوک اهل کتاب هم نو چې پیغمبر علیه السلام د هغوی نه تپوس کړی او دغه خبرې د هغو نه معلومه کړی او نه پیغمبر علیه السلام په خپله باندې په خط او کتابت باندې پوهېدو چې هغه مخکینی کتابونه لوستلی وي او دغه واقعه دې ته بیان کړی. نو دې په جواب کې الله رب العزت پورا سورت یوسف چې هغه نازل کو د یوسف علیه السلام واقعا الله رب العزت پورا بیان کړ. دسی پورا څنګه چې په تورات او انجیل کې بلکې د هغې نه هم په تفصیل سره الله رب العزت بیان کړ او دا د پیغمبر علیه السلام د نبوت او د پیغمبرۍ ښکاره نښه وه. دې وجې نه الله فرمایي چې دغه سوال کوونکي د هغوی دپاره په دې کې ستا د نبوت د هغې ښکاره نښې چې هغه موجود دي. یا دا چې یهود نه بلکې هر سوال کوونکی او تحقیق کوونکی چې هغه واقعه د یوسف علیه السلام د هغې نه نصیحت او عبرت حاصلوي د هغوی دپاره په دې کې ډېر لوی د الله د قدرت او د الله د لویوالي د هغې نښې چې هغه موجود دي. څنګه ګوره د یوسف علیه السلام وروڼو دغه ماشوم بچی د هلاکت کندې ته چې هغه وغورځو الله رب العزت د هغه څنګه حفاظت او د کم ځای نه الله راواغېستو او د بادشاهۍ په تخت باندې چې هغه الله رب العزت چې هغه کېنو او بیا دغه حسد کوونکي وروڼه الله رب العزت څنګه د هغه مخې د پیمانه ودرول او څنګه الله رب العزت په خپل کار باندې هغه ذلیله او رسوا کړ او څنګه چې ګوره د الله رب العزت څومره لوی قدرت دی چې کله د چا په زړه کې خپل مینه او محبت وغورځوي بیا د هغه داسې صفای چې د ځوانۍ په عمر کې چې کله یوسف علیه السلام ته د عیش او عشرت موقع په لاس باندې وراله نو بیا یې هم د خپل نفس او خواهشات چې هغه کنټرول کړل او د الله د حکم د هغې خلاف ورزي چې هغه ونه کړ. او بله دا ګوره چې الله رب العزت د خپلو منونکو او د خپلو تابعدارو د هغوی د مخالفینو په مقابله کې الله رب العزت د هغوی امداد او نصرت چې هغه څنګه کوي. نو دغه لوی نښې او د قدرت د الله چې هغه پکې موجود وي. دې وجې نه مې فرمایي لقد کان فی یوسف په تحقیق سره شته دی په واقعه د یوسف علیه السلام و اخوته او د وروڼو د هغه کې آیات نښې یعنې نښې د قدرت د الله او نښې د ستا د نبوت او د پیغمبرۍ للسائلین دپاره د سوال کوونکو او د تپوس کوونکو. اذ قالوا هر کله چې وي هغوی په دې کې د یوسف علیه السلام د هغه د وروڼو د هغې د واقعې ذکر دی. ګوره یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام سره 12 زامنو د یعقوب علیه السلام 10 زامن او ګوره دا هر یو چې د هغې اولاد شوی دی او د هغې نه د یعقوب علیه السلام نسل چې هغه خور شوی د یعقوب علیه السلام ته به اسرائیل وي او د هغه دغه د 12 زامنو اولاد هغې ته بني اسرائیل چې هغه وایي. په دې دا 12 زامن د یعقوب علیه السلام په دې کې 10 مشري بچي کوم 10 زامن چې دا د یعقوب علیه السلام د اولنۍ بیبي لیا بنت لیان د هغې نوم د هغې نه پیدا شي او بیا چې کله هغه وفات شوه نو یعقوب علیه السلام د هغې د خور راحیل سره هغه نکاح وکړو او د هغې نه الله رب العزت یوسف علیه السلام او بنیامین چې د یعقوب علیه السلام نه ورکړو او بیا دغه مور د یوسف علیه السلام هم د بنیامین په پیدا کېدو سره هغه هم الله وفات کړی ده.
دی الله رب العزت د هغه واقعات دغه بیانې نو ګوره په دې کې یوسف علیه السلام او بنیامین دا کشرانو د لسرونه چې هغه مشران نو د کشرای ولې د وجنه هم او بل دا چې یوسف علیه السلام له الله عجیب حسن چې هغه ور کړو او یوسف علیه السلام دا د خپل فراست په وجه باندې هغه د نبوت هغه مخکینی صورت حال چې الله وته خود له چې دا الله لوی مرتبه ورکړي د الله نبی او پیغمبر به جوړیږي د دې وجنه یعقوب علیه السلام د دغه دوو زامنو سره ډیره مینه محبت چې هغه به ساتو نو دغه لسرونه چې مېرنی رونو هغه دغه برداشت کولای نه شو د هغه سره حسد چې هغه پیدا شو کین اصل له بل سره مشوره چې هغه شروع او بعضی علما فرمایي مفسرین چې دا هم ممکنه ده چې د یعقوب د یوسف علیه السلام د خوب نه په طریقه باندې هغه خبر شي او دا د پدره کېدلی چې د خلوی مرتبه حاصلېدون کې ده نو حسد شروع او دغه مشوره شروع وی ګورئ مشران مونږ یو د کار کسب لایق مونږ یو د دنیا څومره د فائدې کارونه دي څومره طاقت دی هغه مونږ لوی مونږ یو نو د مینه او د محبت لایق دی هغه مونږ یو دې په ځای باندې یعقوب علیه السلام چې هغه لګي او دغه دوو کشرانو سره د هغه سره مینه محبت ساتي حالکه هغه د هیڅ فائدې د دنیا نه دي په کار دا و چې د هغوی خیالي ساتلی پیغمبر یعقوب علیه السلام زموږ سره مینه محبت چې د هغه ساتلی وي دی په دې کار کې چې د هغوی سره مینه ساتي زموږ سره نه ساتي د خپلو بچو حقوق چې د هغه نه ادا کوي په دې کې دی په ښکاره غلطۍ کوي انه لفی ضلال مبین دی په ښکاره خطایي کې نه ضلال اصل کې ګمراهي د ګمراهي ته نه د مراد بلکې دغه خبره د مراد ده چې د خپلو بچو د حقوقو په دغه کې پاره کې انصاف چې هغه نه کوي دغه ګمراهي دی مراد چې یعقوب علیه السلام د الله پیغمبرو دی بیا هغه مسلمانان چې هغه نشي پاتې کېږي حالانکه د ټول مفسرینو په دې باندې اتفاق دی چې انبیا نو پای کې اختلاف دی لیکن مسلمانان چې هغه او بیا رسول یعقوب علیه السلام د مغفرت دعا چې هغه هم وختلی ده به هر حال دغه مشوره وکړه او بیا مشوره دا پیش کړه چې یوسف علیه السلام چې هغه ته قتل کړي شي په دې کې یو ورور شمعون چې دا مشوره پیش کړه چې یوسف علیه السلام دا قتل کړي شي یا یو ناشنا زمکه ته هغه ته دی ور کړی شي د پاره د دې چې کم خړ او ازغه موږ ته پلار په توجه کې په مخ کې هغه موږ ته خالی شي او د پلار ټوله توجه چې هغه زموږ طرف ته راشي ټول دغه مشوره وکړه چې یو د یو ورور نه مشر ورور یهودا د هغه نومو چې کله دغه مشوره وکړه هغه وینا ګوره یوسف علیه السلام قتلوي مو ځکه قتل انتهایی لوی ګناه ده لوی جرم او تاسو چې کوم مقصد دی دا بغیر د دغه ګناه نه د هغې نه هم کېدی شي هغه دا چې یوسف علیه السلام چېرته یو سړک وی خوشې ځای وګورئ په هغې کې وغورځوئ دی به په دننه په هغې کې چېرته په لاره مسافر به تېرېږي هغه به د ځان سره بوځي او ستاسو دغه مقصد چې هغه به پوره شي د پلار مخه به درته صفا شي او د یوسف علیه السلام په مرګ چې په هغې به خپل لاس چې هغه ککړ نه کوي او ستاسو مقصد چې هغه به پوره شي او بیا وی وتكونوا من بعده قوما صالحين دا کارو کې قتل کوي وتكونوا من بعد اولادین رسل چې هغه نیکان صالحان شي توبه چې هغه وباسي الله په توبه باندې ساس دغه ګناه چې هغه معاف کړي یا وتكونوا من بعده قوما صالحين یو تفسیر علما دا هم کوي چې تاسو بعد یوسف علیه السلام د قتل نه رسل بخبر باندې برابر خلق شي ذکر پلار توجه بټوله تاسو ته شي د پلار نه هغه ته عذر پیش کوي معافي به غواړي هغه تاسو مغفرت سوال وکړي نو تاسو کاته هغه بخبر باندې برابر شي بهر حال کله چې دغه مشوره وکړه نو یعقوب علیه السلام لرالو یعقوب علیه السلام دی په دغه الفاظ سره درخواست یا ابانا مالک لا تمنا علی یوسف وانا له لناصحون ای زمونږ پلارا ته ولې په مونږ باندې د یوسف علیه السلام په باره کې یقین نکړي چې ته مونږ ته د بهر راتللو د هغې اجازت نه راکړي مفسرین فرمایي د دې نه معلومیږي دغه چې د مخکې هم یوسف یعقوب علیه السلام ته د دې د وتلو د غوښتلو دغه درخواست کړی لیکن یعقوب علیه السلام هغه منظور کړی نه او بیا ګوره د پوره په دې بځلې مضبوط دغه چې هغه درخواست کړه و انا له لناصحون مونږ د خیر خوایو د څه نقصان او سره چې هغه نه رسو او بعض مفسرین فرمایي چې کله دې دا درخواست کوو نو دی یعقوب یوسف علیه السلام جدا چې هغه لمسوله چې پلار ته وایي چې تعالی اجازه درکې ته زموږ سره لاړ شي بچي اکثر ماشومان دي سي هم نو یعقوب علیه السلام دي ته دغه ماشوم بچي د نو استلو د اجازه نه ورکول د هغې دوه وجې بیان کړي چې یو خدای ده چې د نه بغیر ما زړه ته آرام چې د هغه نه راسي زما د سره زړه مینه محبت دی نو که دې زمانه جدا کېږي زما زړه چې د هغه بې ارامه کېږي
او دویمه وجه دا چې دی ماشوم دی تاسو به ځنه هغه فرع په خپل لوبو ټوکې کې په هغې کې به اخته او دا ځای چونکې د شرمخانو دی نو کېدی شي شرمخ چې دی اخري او تاسو د هغې نه خبر نه او د شرمه د خوړلو وجه هم علماو دغه بیان کړې ده چې دغه کنعان کومه علاقه چې ځنګل او شرمخان پکې ډېر بعضې مفسرین پکې دا هم وایي چې یعقوب علیه السلام خوب لیدلی په خوب کې دغه لیدلی چې یوله شرمخان چې هغه لګېدلی یوسف علیه السلام یې را ګیر کړی دی او هغه بیا یو پک لګېدلی خلاص کړی دی او یوسف علیه السلام په ځمکه کې ننوتی دی لیکن مفسرین فرمایي دغه خوب دا خبره صحیح نه ده ځکه د انبیاو خوب چې دی دا د الله د طرف نه وحي او هغه قطعي حکمي بهرحال دی دغه وکړو یعقوب علیه السلام له اجازت ورکړو په دې شرط باندې چې د دې نه یې کلکه وعده چې د هغه واخیسته چې تاسو به د خیال ساتئ دغه شان روغ جوړ محفوظ چې هغه به ماته واپس چې هغه را رسوي او بیا خاص کر د کوم مشرور چې یهودا دا هغه په ذمہواری باندې دغه کې خو دا چې د خوراک سکاک د واپسې پورې دا ټول ذمہواری چې هغه په تا باندې د بس د تکلیف او نقصان چې هغه نه رسوي او بیا وی یعقوب علیه السلام ولګي د غسل ورکو ویلم بو کولې کپڑے وته واچو سترګې چې هغه ولا تورې کړ او په دغه وخت کې چې کله ابراهیم علیه السلام مور د غرزولې شو او جبرئیل امین د جنت نه کم قمیص سره هغه وروړه وې دا یعقوب علیه السلام سره هغه راغونډ کو بغاړه کې تعویذ په شکل چې هغه وته ورواچو نو د یعقوب علیه السلام په مخ کې چې کله یوسف علیه السلام روان کو نو ډیر په عزت او په تکریم او په ادب او احترام سره د هغه ځای روان کو یو په وګه کړه کله بل په وګه کړه تر شان روان خو چې کله یعقوب علیه السلام د رخصتولو لپاره د سر سزا پورې لاهم خو چې کله رخصت کو یعقوب علیه السلام سترګې د دینه پناشو د هغه نظر نه پناشو وې د کم رور په اوګه باندې چې هغه ځمکې لره وغورځو او پیاده وسره یوسف علیه السلام روان شو ماشوم او دې په حالو باندې شروع کړ یو به یوسف علیه السلام په بل رولت هغه ته فریاد هغه په بل تټل وو په دې وهلو ټکولو و یوسف علیه السلام چې کړ ما پلارا کته د پته ولګي چې دغه د مور بچی سره سکی سره عجیب حالت وي او بیا چې کله به د امداد غوښتو نو هغه یو لستوري او سپوږمۍ انور سپوږمۍ چې تاسو د کول هغه وغواړي چې هغه سا امداد تر هغه وسکی ولدین دا معلومه ده چې دی په طریقه باندې د یوسف علیه السلام د هغه خوب نه د هغه نه خبر شي و چې ونشوا دومره نږدې شو د قتل د نږدې بعض روایت کې راځي یو ورور روحیل یا رویل هغه را اوپر ځو پسینه ولا کلک کې ناست او د هغه د قتل له هغه اراده چې د هغه وکړه نو په دغه وخت کې یوسف علیه السلام کم مشرور جو یهودا هغه ته وی تا یعقوب علیه السلام تاسو څنګه وعده غسی او لوز وسره دا کړی تا دومره زره خپل وعده چې هغه یې رکړه چې زبر د حفاظت کومه زما حفاظت چې هغه وک نو یهودا ولګیدو او دغه یوسف علیه السلام دا نو تاسو زما سره دا وعده کړ چې موږ به د قتلو نو د قتلوي ول بعضی روایتو کې دا راځي چې یهودا ورته تر څو پورې ژوندې مې ته د نقصان نشي رسول او دیرونو ته د قتلوي مو قتل چې لوی ګناه دی او کوي هم د دې په حفاظت سره هغه خپل پلار ته واپس کې البته موږ ردنه دا وعده والو چې د یعقوب علیه السلام ته زموږ مبارکه سره شکایت چې هغه نه کوي ارونو ته خاوې موږ پتا باندې پوېګو استا مطلب دا دی چې تر پلار په مخ کې خپل مرتبه چې هغه چتول غواړي چې هغه به وایي چې دا خو خسړیو وکړه موږ په مخ کې رالین موږ بتا چې هغه مسره قتل کو یهودا پوه شو دي لس نهرونه دي زوازي ما نو یې خاطه قد دې نه د بل خپل خبره باندې کلک کین نو زما مشوره دارا چې قتل ضرورت نشته ماته او سړکو یې چې هغه معلوم دي او دغه سړکو ته به وګورځو پکې لړمانان به دغه به بلاره به سوق ځان سره بوجي باغ دې ختم شي تاسو بعد د قتل نه د هغه نه پاک پاتې شي او دې بیا په شړ لار باندې روان یو خوشې کوی غیابا اصل کې وي هغه ته وي چې هغه سترګو نه سره پټي نه پټون کې او جوب هغه کوی چې باغې باندې لا پاس سر چې هغه نه جوړ شي هغه یابا وي په کوی کې دنده کې تاخت وي لکېږي چې لوبونه بر چې هغه به جوړ شي شر کوی وي هدي هغه ته بوت او بیا ولګېدو مشوره دغه وکړه چې دا کوی ته وګورځي و چې کله کوی ته وګورځو نو یوسف علیه السلام ولګېدو کوی په غاړه پر کلکونه ختم لګ پورې ونخته نو دی ولګید لاسونه چې هغه ولا او تړل او کمیس چې هغه ته وېست ها باجی روادي کو دي سي وګورځو باجی وای چې نه بوکه چې کوم و په هغه کې کینو او کته ور پرې خو چې کله مې ته ورسېدو نه غرسې کټ کړ چې د کته وګورځي ګمړ شي
و چې کله کته وګرځید الله رب العزت په ابو کې د یوسف علیه السلام د هغه حفاظت او یو ګټو د الله رب وستا یوسف علیه السلام په هغه باندې کېناس و دیو د بار نه چغې استی نو د یوسف علیه السلام خیال لاش چې دی پسړه کې چرته رحم راغی نو هغه د لاندې आवाज وکړي دی ولګي دا دای را دی وکړي چې بغټي لباس نه وړي او قتل کی په دغه وخت کې هم يهودا چې هغه تر مخ کې شو قتل وې سره ساسو کار تر هغه وشو بعضی روایتو کې راځي چې کله دی وګرځو او په دې کوی کې دند و نو یوسف علیه السلام د الله نه یوصالو کو دعا وکړه او دعای سوا یا شاهدا غیر غائب ای هغه ذات چې ته همیشه حاضر غایبېږي نو یا قریبا غیر بعید ای هغه ذات چې ته همیشه نږدې چرته هم د چانه لري کېږي نو یا غالبا غیر مغلوب ای هغه ذات چې ته همیشه هغه غالبای تاسو مغلوب کولای نشي زما دا کار چې دینه مال الله لار چې هغه مال او باسو په ما باندې اساني چې هغه راوړه نو الله رب العزت جبريل عليه السلام د هغه د ملګرتیا لپاره د هغه لپاره ولېګو هغه سره باغځه کې ملګری او الله رب العزت ودا په دغه وخت کې پس دغه دغه الهام چې هغه وګرځو لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون یا وې د کوینه د ورزیدل نه مخ کې یا به کوی کې دنده د الله رب العزت د اطمینان د ورکول ته خپکه مر دغه تکلیف کدا د رسۍ دغه همیشه نه ده حدیث تا هلاکت چې مشوره کړی دا تا هلاکت ته نشي ورزولې الله رب العزت بتا دین اخلاصي طالب الله لوی مرتبه درکې د غرونه دا واستامخ ته الله ذلیل او خپېمانه چې هغه ودري او تب د دې دغه حال نه هغه دی بیا خبره او دی بتا پیژنې هم او هغه رس راځي چې یوسف علیه السلام ته فرمایلو تاسو معلومه ده چې تاسو یوسف علیه السلام سره سکړو کله چې د مصر ته بیا رالو قالوا انك لانت يوسف يا ايات يوسف عليه السلام پیجندونو چې هغه بادشاہي په تخ باندې باغ باندې ناس نو دغه واقعا الله رب العزت دغه آیاتونو کې بیان کړی دا او رست بل حصہ هغه بیا درستونو آیاتونو کې الله رب العزت بیان کړی دا فرمایله قد كان في يوسف وداقي سره وشته په واقعا د یوسف عليه السلام کې او اخوته او درونو داغه کې آیات النخي د قدرت د الله للسائلين د بار د سوال کوونکو اذ قالوا هر کله چې ویل دی له یوسف خامخ یوسف علیه السلام واخوه او ور دهغه احب زیاد خوخ د الى ابينا پلار زمونږ ته منا زمونږ ونحن عصبه حال له چې مونږ یو طاقتور ټولګي او جماعت یو لس کسان یو ان ابانا بشک پلار زمونږه لفی ضلال مبین خامخا پخ غلطی ښکار کړي په دې کار کې چې زمو سره مینا محبت کم کوي دا غو سره زیات کوي او قتلوا قتل کوي یوسف علیه السلام لرا او اطرحوه یا اغرزوي هغه لرا ارضا یو ناشناز مکیتا یو لرز مکیتا یخلو لکم خالب شتاسو تا وجه ابیکم اغمخ د پلار ساسو وتکونو او شیتاسو من بعده رستردین قوما صالحین خلق نیکان توبه وباسي الله به توبه معاف کی بیا بل خپل حالت باندې قال قائل اوي وينكي منهم ددوينا الى مشرور ددوي يهودا لا تقتلوا مقتل يوسف عليه السلام لرا زکه قتل هغه لوی ګناه لوی جرم دی او تاسو دا مقصد د دینه بغیر محاصله دیش والقوه او غرزوي دلرا فی غیابه الجب باغ شړکو هی کی پاروک کوئی کی یلتقیته چې د ځان سره ببوزي دلرا بعد السیارته بعضی دلارتلون کی مسافره قافله والرا ان کنتم کچری تاسو فاعلین دا کار کون کی زما په مشوره باندې عمل کون کی یا دا کار کون کی چې یوسف علیه السلام خامخا خپل پلان نه لري کوي قالوا ويل يا ابانا اي پلار زمونگا مالکا سری تعالی را لا تأمنا چې ته اعتبار نکې پمون باندې علی یوسف په بار د یوسف علیه السلام کې و انا له او منخ له د لپاره لناصحون خامخا خیر خواهی لټون کیو خیر غوښتون کیو ارسله الیک دلرا معنا زمون سرا غدن سبا يرتع چې خب فراخ میوي چې هغه خوري ويلعب ولوبيو کی ګوره د مفسرین فرمای چې دی یعقوب علیه السلام د درخواست دغه کړه چې زموږ سره یو خدای چې وګرځي خوراک سکاک بوکي فراخ او بل لوبي چې هغه بوکي خو د دې لوبونه مراد مفسرین فرمای هغه لوبي دي چې کوم مباح لوبي چې کوم جایز دي چې باغی باندې د جهاد ټریننګ چې هغه کیږي لکه منډه وال شروع سره راځي هم دی وای موږ د بل سره منډه وهلي مقابله وکوله یا غش ویشتل یا نور دي چې باغی باندې د انسان وجود چې هغه خکېږي
دغه نه عام لوبي دی ګوره مراد نه دی چې هغه د انسان وخت راغی ځای کوي او د انسان اوقات باغې سره خرابېږي بل ګوره وای د دې معلومیږي هم د یوسف علیه السلام دي په دې باندې مننه نه فرمایلی چې تاسو لوبي ولیکوي او یا بهر ته ځئ ولي بلکې د بتللو کې هغه کې تردد چې هغه اختیار کړی دی وای دې نه معلومیږي دغه چې بهر ته وتل د سیر او تفریح لپاره او دغه رنګي د یادې لوبي او ټوکې کول لوبي کول چې باغې سره انسان ته فائدہ رسي دا جایز دي ناروا نه دي وانه بشک مونږه له د لپاره لحافظون خامخا حفاظت کوونکیو کسن نقصان ودرسي مونږه حفاظت کو قال يعقوب عليه السلام اني لا يحزنني خامخا غم جن کای مال را خفکی غم زو ان تذهبوا به چې تاسو بو زیده زمانہ زره د جدای جراغه برداشت کول نشم واخاف او يريغم زو اي ياكله الذئب چې او بخري دل شرمخ وانتم او يبتاسو عنه ددن غافلون خبره تاسو په خپل لوبو ټوکې مشغوله یو شرمخ چې دغه بده اخري معصوم دي قالوا ويدوي لئن اكله الذئب كچري اخړو دل شرمخ ونحن عصبه او حال لري چې مونږه یو طاقتور جماعت انها بشک مونږه اذن په دغه وخت کې لخاسرون خامخاله تاوانیانو نو یو مونږ به هر څه وبېلو بیا زمونږ د وجود د هغې څه فایده چې هغه نشته فلما فسهر کلا ذهبوا چې دی بوتو به هغه لره دان سره روان کو واجمعوا اتفاق کو دی مشوره وکړه دوی ايجعلوا چې وګرځي دلره فی غیابت الجب باغ شړ کوی کې باغ روان کوی کې واوحینا او وحی وکړه مونږه یعنی الهام کو پسړه کې وګرځول مونږه الیه هغه ته یوسف علیه السلام ته لتنبئنهم چې خامخاطب خبر کې دوی لره بامرهم هذا پکار د دې په دې کار باندې وهم لا يشعرون او دی بن پوهیږي دی بتا پیژنې نه چې دا زموږ هغه ورور یوسف علیه السلام سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك امين الحمد لله رب العالمين المتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد واله واصحابه اجمعين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار